یسألونک دوی تپوس کوي د تانه اے پاک حبیبه ماذا ينفقون چې څه څیز دوی خرج کی چې څه دی خرج کی او څومره خرج کی قل اوه وته اے پاک حبیبه ما انفقتم سج تاسو خرج کوئ من خیر د مال فللوالدین د والدینو د پاره والاقربین او د رشتہ دارانو د پاره والیتامى او د یتیمانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو ان سج تاسو خرج کوئ نه د مصرف خو چې دی سيزونو لای ورکوي مور او پلار دا ټولونه مقدم دي بیا رشتہ داران بیا چې کوم دي یتیمان مسکینان او بیا چې کوم دي مسافر د دې دا مسله ثابته شوله چې یو سړی خیر او خیرات کوي او د خپل بچو ته په نقصان رسی پښتو کې مونږ وایو چې په کور وګینو په بهر خیرات نه کیږي نو دله خیرات نه دی کول پکار خپل بچو خورول پکار دي هغه د گزاره کیږي د بچو ضرورت په خپل طریقې سره پوره کیږي نو بیا د بار ورکی او کنه د بچو ته نقصان رسی نو بیا دی نه ورکی د غرنګ یو سړي باندې قرض دی نو د خیر خیرات نه کیدي د لومبه قرض ورکی ځکه دا قرض فرض او واجب دی او خیر خیرات دا چې کوم نه نفل د غرنګ باسي وخت کې سړی پلار وفات شي مور وفات شي رور وفات شي نو خلک پسې ماخامونه کوي او جمعې ورپسې کېږي خیراتونه ورپسې کوي نو په هغه باندې پردې قرض وي نو هغه قرض نه ورکوي او ماخامونه جمعې ورپسې کوي دغه خیرات کول په خپل مړي پسې نو دا چې کوم نه نفل دي او د پلار نه چې کوم دی د پردې حق په هغه باندې پروت هغه ساقط کول د فرض او واجب دي نو هغه چې کوم دی نو به کول پکار دي نو دلته چې کوم دی فرمایي چې یسألونک دوی تپوس کی د تانه ماذا ينفقون چې څه خرج چې دوی څه خرج کی قل اوه وته اے پاک حبیبه ما انفقتم سچ تاسو خرج کوئ من خیر د مال فللوالدین د والدینو لپاره دینه دویمه خبره دا ثابته شوله چې دا ګوري فرض او واجب مال نه دی یعنی زکات ته مراد نه دی ګوري دینه خیر او خیرات مراد دي ځکه چې زکات دا په اصول او فروغ ول نشي ورکولي اصول یعنی پلار نیکو ورنیکو پر نیکو په بار پسې ځه دا شان دي مور نیا او په بار پسې بیا ځه سو ته وي د مور د نیا نیا او پسې په بار باندې ځه بس د ټول چې کوم دي زکات مان نشي ورکولي دغه رنګي فروع علم نشي ورکولي زویله وسیله کړه وسیله پر وسیله تر وسیله په کته پسې ځه دی نشي ورکولي صدقات واجبه دی نشي ورکولي دغه رنګي سید لهم زکات نشي ورکولي زکات نه بلکې صدقات واجبه چې څومره دي هغه زکات دي هغه چې کوم دي صدقه فطر د سرسایه چې ته مونږ وایو دغه رنګي د زهار کې کفاره د کفاره چې کوم مالونه خلک ورکي نو دا صدقات واجبه دي نو دا نه مور پلار په بره باندې دی ورکول شي اصول او فروع وته وي یعنی پلار د شو نیکه د شو ور نیکه د شو په بره باندې ځه مور د شو د مور د شو په بره باندې ځه زوی د شو نوسې د شو کړوسې د شو د دی نشي ورکولي او دغه رنګي سید لا نشي ورکولي چاله سید لا او دغه رنګي مالدار له نشي ورکولي صاحب نصاب له نشي ورکولي کوم سړی په خپل زکات ورګي او د صاحب نصاب وي زکات مستحق نه وي نو دلته نه د زهار چې کوم دی کفاره ورکول شي نو ول صدقه فطر ورکول شي نو ورل چې کوم دی زکات ورکول شي بعضی خلک سوال کوي چې رجی سید چې دی سیدو نو دی چې غریب دی او دی د لوګي مړکیږي مثال په تور یا د ډیر ضرورت دی نو بیا ولې نشو ورکول دې جواب دا دی چې الله پاک ستا په مال کې صرف سلوختم روپے پرس کړی دا کنه چې کال پتیر شي نو د یو کم سلوخ تعالی پریخي د دین ولا ورکه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تحل لمحمد صلی الله علیه وسلم ولا لآل محمد چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پر زکات او د غرنګ صدقات واجبات دا جایز نه دي حلال ولني د نبی علیه السلام د پاره او د نبی علیه السلام د اولاد د پاره چې کوم دا جایز نه دي ځکه دا زکات ته ټول مال خیر دی نو خیر سیدانو نه دي ورکول پکار دا غرنګ بعضی غلطی مو خلک دا کو اکثر خلک نظر اومني منخت اکثر دا زنانه ډیری کوي کو زما دا کار او شنو زبر دیک پخوم کو زما دا کار او شنو زبر سنډال الوم نو چې هغه کاری او شنو په د باندې بیا منخت دا نظر پورا کول واجب شو نو دی دیک چې کوم دی پوخ کی نو چې دیک پوخ کی نو مسله دا ده چې دغه رجونه منخت د رجونه نه دا کور والا په خپل خوري شي چې منخت کړي دا د اصول او فروع ته نشي خوري یعنی د پلار د نیکو په بره بسیزه د زوی د وصیت په کته بسې راځه دا نشي خورلی د غرنګ مالداران دي نشي خورلی دا حرام خوري کوم مالداران خوري ځکه د نظر مال دا به هغه چاله ورکه چې کم سړی د زکات مستحق دي او د غرنګ سیدان دي نشي خورلی نو بعضی خلک
دیګ پوخ کړو چې دیګ پوخ کړو بیا به خامخ خپل خپلوانی ګیله کی بیا بوله لګي دا غي بهترین مصرف دادی او طریقې دا چې دغه پیسې راواله مدرسه کې ورک نو مدرسه کې علماء تو چې دا د نظر او دا واجب مال دی نو غي طریقه ول راو په خصوصي طریقه سره به ولګي نو کوته دیګ پوخ کې یا سنډا لال کې نو کوته چاله نو ورکه نو خلک درنګیره کې مجبور بیا مجبور نه چې کوم دی ورکه نو دا دی غلطه کې مون خلک اکثر خلک مبتلا دي نو د نظر د زهار کفاره شو د نظر چې کوم دی مال شو خوراک شو دغه رنګ چې کوم دی صدقه فطر شو سرسایه شو دا به هغه څوک چې څوک د زکات مستحقین ارسو کې نشي خوري مور په لرلم نشي ورکولي دغه رنګ زامنون وسو سیدانو او مالدار خلک د نشي خوري